ماما جواب چرته کړی څوک راته وایي ما سره واده وکړه، څوک راته وایي یاره لکه غلط فهمي را سره وکړه، ما واده غوښته نو ما به کړو به زما به خبره ختمه شوه. خو زه واده نه غواړم، اړه نه غواړي، بس خاوند دی یو خاوند دی چې د ښځې وفات شي، بس هغه موږ نه الله تعالی واغېشت. ګرانو کتونکو سلامونه. لبخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه خلک راځي، موږ یې تاسو ته وړاندې کوو دا کومه خوراکۍ چې ده دې سره دا 4 بچي دي، دا یتیمان دي، د دې خاوند مړ دی او انتخابي مجبوره ده او ستاسو د وړاندې ده، نو ضرور ورسره تعاون وکړئ او مرسته وکړئ. دا بچي چې کوم دي نو دا خپل بچي وګڼئ، دا یتیمان او د یتیم په سر لاس ایښودل او دوی له څه ورکول دا الله سره اصل تجارت دی او نور خو ژوند داسې هم ختم دی. په تاویلي ماویلي، په غرور، تکبر، په انا، په بغض، په کینه کې موږ خپل ژوند تیر کړ. نو زمونږ پیدا چې کومه ده په دې کې چې چا له خدای پاک ورکړه کړې ده چې هغوی الله سره تجارت کوي، نو دا ورته زه یو ډېر ژوندي د ثواب ځای ورکوم. څه به وایې په دې موقع؟ زه په دې موقع دا ویلی شم وروره چې زما دغه واړه بچي دي، ماشومان دي او نه ورسره څوک مدد کوي، نه ورسره دغه کوي، نه څوک شته. بس دغه یو زه دنیا کې هغه هم چې زه چېرته راوړم او دغه شي زما بچي وخوري، او که نه ما راونړه نو زما بچي دغسې نهر نهور ناست دي. دا ماشومان دي په دوی د شپې ورځې نارې نه لږې تېرېږي. زه غواړم چې زما بچو سره دې په ښه طریقه باندې په ښه دغه باندې څه لاس امداد وکړی شي چې زما د بچو پې نوړی روټۍ پیدا شي. ستا خاوند کله مړ شوی؟ د هغه دا 4م کال دی چې مړ دی. کور دې خپل دی؟ نه، کور مې راکری دی او کور مې راکری دی. بیل کرۍ د کوم ځای راوړی؟ بیل کرۍ بس دغه یو ورور مې دی هغه راکوي راله او بیل میل زه خپله داخلومه. لکه وړو باندې سبق وایې؟ نو وړو باندې او سبق وایم، خو بس کله جا ورکړی کله بل. نن درې موز د سکول چوټیانې دي، سکول هغوی وایي موږ له کاپیانې والئ، موږ له کتابونه والئ، دغه والئ، او زموږ ورته وس نشته چې موږ وله والو. نو په دغې وجه نن درې موز زما د بچو له سکول چوټیانې دي، ځکه چې زما ورته وس نه کېږي چې زه بچو له څه والم. خلک چېرته کال څښي څه وایي؟ نو بس څوک راته وایي ما سره واده وکړه، څوک راته وایي یاره لکه غلط فهمي را سره وکړه، خو زه نه غواړم چې ما کولې دا خبرې ما کولې نو ما به زه به دې ځای له نه راتلم، ما به په هر رنګ اچو نو ما به خو زه یم چې د حلالو ماله راکړي نو دغه زما بهترینه ده. زه به دې ژوند کې هر څه وکړم، زه به هلته څه کوم، زه نه کوم، نه غواړم چې زه د چا سره یا غلط فهمي وکړم او یا دې واده وکړم چې ما واده غوښته نو ما به کړو به زما به خبره ختمه شوه. خو زه واده نه غواړم. ما ته هغه ورځ هم چارینګ کړی دی، ما ته یې ویل چې ما علمخان شیرپو سره خبره کړې ده او هغه ما ته ووایي چې زه به تا سره لکه واده وکړم، تا له 3 مرلې ځای زه په چوتي کې علم 1,00,000 روپۍ در کوم. هغه ما ته وایي چې تا هغې سره سلا وکړه. ما بچي دې له ساتم؟ او بچي د بچو غږ یې راته نه دی کړی، صرف د ځای یو راته. سړي ته له 4 واړه بچي ساتي د دې خیال کوي نو هغې ولې څه چل دی؟ نو بس کې زه نه غواړم چې زما اړه نه غواړي، بس خاوند دی یو خاوند دی چې د ښځې وفات شي، بس هغه موږ نه الله تعالی واغېشته، نور زما اړه نه غواړي چې زه خاوند وکړم. او دغه زما بس دغه چې زه نه غواړم چې زه خاوند نه کوم نه در سره، او بس د خاوند نوم په ما باندې هسې بس یو بد لګي. خو زه وایم چې لکه په راستۍ سره زما د دې بچو دا وکړي شي مدد چې زه دوی دا روټۍ په راته شي. صحیح. ښه بچي څه به وایي؟ ژوند ښه تېرېږي، بس دغه رنګې یو څو سړو راله پیسې راکړې، تا هم راله راکړې، هغې باندې موږ ځان ته منیاري هر څه واچول، بس خرچه هم پرې چلول. نن درېیمه ورځ د دې د سکول پیسې کاپیانې غواړي، موږ سره پیسې نشته چې ورکړو، مور مې لا نه وړي، منیاري ختمه ده ورسره او بس نور ناست دي داسې. ګرانو کتونکو د دې 3 خویندو دا یو ورور دې سیکل غواړي، داسې ده که دې لوریانو ته او داسې ورته ګران دی، ځان مو بس سم وژني، خفه کېږي ورپسې ولې نه. بله اوس ورته زموږ ګاونډی واړه واړه بچي دي، هغوی ورته پیغور کړی وي ستاسو پلار مړ دی، نو په ده باندې بیا څه چل کېږي چې د پلار نوم ورته واخیستی شي نو دی بیا بېهوشه کېږي، دی 3 ګنټې هم بېهوشه وي، دی 4 ګنټې هم بېهوشه وي، دی دغسې پروت وي. بس دا خویان مې ورته جړاګانې کوي او زه هم ورته جړاګانې کوم پرته یم ورته. نو دوی باندې څه چل شوي وو، دوی هغه حالونه کول په ټول مالت کې دوی ګرځېدلي دي. موږ له چا 50 روپۍ نه دي راکړی چې ما پرې راځوي هسپتال ته وړی وی. بچي ده موږ ټول به مرو ښه په دا پیغور چېرته ځان ته مه کوه. بس ښه ده ښه چې وي پلار دې مړ دی ښه ده ښه وي ولې ستا پلار به نه مري څه
هغه به مري دا ټول به موږ مرو ښه او نوړله به دا بالکل نه راولي ښه ګوره دا ترې خیان دي که نه ته د دوی د سر سورې دوی له به څه کوې بیا به مزدوري کوې ښه او اسکول به هم انشاءالله صحیح ده او ته ورته څه نه وایې ګوډی ولې دې بل ځل ورته چا پیغور کړی و چې هغه څه داسې پلار د مړ د مور دې نشته همدغرنګې بیچه روټۍ سکول ته راله څه نه وه هېڅ هم نه هلته کې چې ته لاړ شې نو بیا نور خلکو سره پیسې وي او نو تا له څه نه هم سره نه وي تا له څه نه درکوي بچي څه وایي دا راته وایي نه درکوم نشته مونږ سره پیسې نه درکوم دا بچي چېرې نه خره باندې نو څه به کوو ته دغه ځای کې وي که نه چې ژوند جوړ شي دا ولې ژاړې بچي ماما ما دغه چپ نه کړي څونه ښکلې جامې دې چولې دي دا ولې هسې ولې ژاړې شی نه وه نو بس په دغه خپلې بېوسۍ ژاړي چې څه شته نه او ماشومان دي خوا پاشه هېڅوک هم نشته چې د دوی څوک خبر والي اره تشه خولې خبرم زما له بچو څوک نه الي څوک نه وایي چې دا مړه دي که ژوندي دي موږ په دغه خپله بېوسۍ ژاړو ګرانو کتونکو خو ډېرې خبرې وکړم دغه مور او دا څلور یتیمان بچي او په کری په کور کې انتخایي غربت وښلي او دغه بچی دغه ژړا او بیا خپلې لور ته مو ګورئ په دې هغه د خپلې لور تصویر د دې په تصویر کې وګورئ چې یو بچی سهار بیچه و سهار وختي را روان شوي دي دا مونږ چې ویډیو کوو دا ډېر وختي دی دلته کې راغلي نو په دې باندې چې کوم دی نو د دوی نمبر دی بې ځایه کال ورته مه کوئ او زمونږ اکاونټ نمبر دی خو زمونږ په لاس ورسره مدد کوئ نو هم ورسره کولی شئ 0319 050 57 62 دوی سره هم پې تعاون کولی شئ موږ سره هم کولی شئ انشاءالله ستاسو امانت